साधन खुद भी देखा ना दुख दे बनारो के अजमत से गई अफसोस बाबे माता से तकलीफ करे खजाना मोरा खराब ये तकलीफ का से तकलीफ खजाना मोरा खराब दी कसो कामयाब शुमा तो रंता सुर खेपो पशान सूर हुकुमा नीचे मोरा खराब दी माते नहीं में चुंडा ही ना पैदा चिकला ये मां मोरे खराब दिया नहीं दिखूंगा वो लगोला चिकना माता वो क्यों चूंगा मारना है मनु मैं खाना खराब दे बच्चे की क्या कहना है अंदर बना खराब है ना मां मोरे ठीक नहीं कहेंगे देना तबाही पश्तनी हमने तो तकरीर क्यों उतारने ममंद दगा चलेगा नदात जरा बैंडत वाला ममंद चौकत वेलो खुदा रास्ती चागा पहाड़ के कवाली के या खुदा दे अभी जदा जो सरिंदा या खुदा दे वाले बजाओ आगे वाले भाई मैं पहन जाऊँ जो तोशक लेफ ले आओ वाले बजाओ का खार की कवाली बजावे करता है इधर नहीं बजाओ करता है वो बेड़े हर का शदाब से बुलावा और आपार राजवरन को लान देना शोरो सा डेंगत ठैया ना मोमन और तो जुबान गजल और सरवाया जुबान नाला अगर पेंजे वही टका टैया पेंचो दा दिवस पैया दिवस पैया बस पारा म्यानो आवडेदा जमा काच दा दूर तवने काहीच और जमीन कार सदे मुंकाउस आइंदा नसल सरबियत संग पकार दे और उस्ताद मुल्क द कानून और द हुकूमत दलासा दाइंदा नसल तरबियत की संग लगे बस देखो ना तासे बोले कहा तो द प्लार और द निक هذا كوتشي مباركي وخذ ورتين والمبارك كوتشي ورتين والشي خيرسة ولا بعد ملكس بعد ملكس كوتشي جب خبريني تقول أقولي كوتشي والمبارك والولي ولا بعد ملكس كوتشي والحاي خود قيامت وتولي وسلوتو الخلاشو جدي ما با ملكس خدا ٹکے جاڑما چپ مارن کے زمن د خزون لگام تو یزادی گرزی د شیعو خزی مزادی گرزی او د سنیانو لونڈ مزادی گرزی نمو خپل لونڈ راسنگولے شو ندی خپل لونڈ با پیجنے دیکھو یو سڑے تیرو ردو کراغے خزا میں چاہ چیڑے لے دا رپورٹ پہ کوم مالچی انکی رپورٹ ویلوالی مال سو وقتی چیڑے لے ویلماس خطانا سے لگا بار ہوتی وہ یو رانی چیڑے لے مال ماما رپورٹ چی پہ انکے دخرے چپ کمش پا بار پا پٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی چشپ بار پپٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی جی منگا خزے دخرو غندے بار را پریتی بوکے لدی ندالکان لواندانم دخرونو غندے کر ایسے ورطا ہے ویسے بڑا کر حکومت ہوئی حکومت دیکھو گر پولیس زنانه وچړل ودا زنانه نه لګا هنر خزه زنانه خو په کور کې ناستئ علم ته یاد نه لګا نه خبره افریقا ځنه مخوره چې خوشتبه لپاره خبره کوم هغه یو ګیره والاو چا منزل وړاندې کو نو هغه چې ولدوالي ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې
قبلیاں رندو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چمون شوئے دے نایو بلتا ہوئی چھے ویلکن دیلا ریسپیرشن ہے خوب پکی خور کے دروازوں نہ لیدی نا بودا آگوندی سرے ورطا ہوئی چھے چوب شا خدا ایدہ ہوا علم دا یو دا یو گوٹ کے چھے تاگی کلی یو محمود غزنوی دا یو بودای دا گوٹی دا زوی دا گوٹی بدل دا طول ہندوستان ناغستے ہو نن دا مسلمان بچی مجاہدین فوج طالبان مجاہدان آپ کشمیر کے لگیا دے کباب کی گی اور زمین مجاہد سے چلے دے کرکٹ میچ کئی کرکٹ میچ کئی میں نے اخبار کیوں وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ آ سکے تو اس کا خیری بل کرکٹ والا ہمارا روان کرے گے چلو ملے ہل خان نند قوم بچی سبق پڑے ہو کرکٹ پہ آسٹریلیا کی ہوئی پہ لندن کی ہوئی اور دلتا بازارون خالی بھی خز اور نر اور جی نہ کھائے داورتا ٹول ناستی تینی تا ما تا خلقوں کی دی کہ سا خوان دے مالنور خوان پا کنیشتا او دا غندس کا چکم زی پوری مگی دا غزے کی دور خوان دے دیکھو ساسو نا خبر مکا دا غندس کا کم زی پوری مگی پتن نبرا غلام دین پوری مگی گناہ ٹول پاکستانی قوم دا زمان دے خدای پر ذات قسم کہ پاکستان قوم سرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلو سرا برائے نام دا اللہ منلو سرا برائے نام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منلو سرا پاکستان برائے نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ تو اسلام صرف زمین پر بالا مائے کہ یہ دفتر شکایات جوڑ دے میوسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے داماشکیان چواریان جمعداران ناستی کدے چاہ آنے گندے شکایت تو کئی او کدے چاہ گدارا گندے اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کدے چاپلار مرداری نو ملا راولی کے بلا سنبائی کے گتا ورطا ہوئی کاسو پوئی سوائی کده چا مور مړی کده چا زوی مړی کده چا رور مړی مولا راولئ چې دا مردار او سنبال کی په پېښور کې دا رواج دی که نه دی چې ملا حاجی یو څلور ملوانې مونږ کور باندې راغلی دي ختم پړاو کړی دي وایي که نه څلور ملوانې ما زه چې طالب یم ما ته به چې ملوانې راغلی دي زه به چې لاړم سپاره به مې وویل او خپل مړي پسې به مې وویل والله که ستا مړي پسې وم روټۍ به مې امتې وخوړه 2 روپۍ به مې امتې واخېستې او 100 روپۍ سپاره به مې اوس مې دا ملیان پرې کړي چې ستاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې تدرې سپارې په پردۍ مې پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان ووایئ چې دا پولیس والا څوک ونیسي پولیس والا خو نیول کوي که نه قانون دې واک ته وانخته ته ورته وغوندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې ورسره نښته نه یم اوس کیسه سره ده چې دا پوښتنه ده ومني چې ما زه د 2 روپیو چې ته ماله 2 روپۍ راکړې وده ځان کپل وچیچو دا منکر نکي د قبر چې دي دا ده چې د پولیس د سپینم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکړو باندې به دا ستا مړی کړېږي لږ سوچ وکړئ عقل وکړئ سړیتوب وکړئ بجلی به اوس تماشې وکړئ د سوی ګیس به اوس تماشې وکړئ په دې آینده بجټ کې هغه د کپنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کړو اپلا د کش کپن نشته زه بیا څه در کولو که موږی در ونه منډلو نو ما ته د سړي زوی مه وایه خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کړه خدای ته متوجه شئ او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلی کېږي
دا زه ولې نه منبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر والا کار د ویل دیدله خو ما هم پاس کولی شي خو زه پوه یم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاڅي چې نه دا ملاونه د ملاونې دا غلام غوث چا ورسره په قومي اسمبلی کې ناست نو یو ښځه منبر وه هغه میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث زمانی طرح سے وکتل مولانا جواب وکړه حلوہ خور درته وي پاس جناب سپیکر صاحب اجازت ہے میری اجازت وطن بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو ایک پاؤں لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خوب فیل کیا ہو نن پاغو اورېدلي وایي چې تاسو متیازې هم پرتوګو باسي شرمېدل دا چل به مې ورسره کولی بیا او په ټکي به مې والله العظیم چې استعفا ورکړی چې داسې لعنتي ځای کې زه ناسته زه د دې ګیرې توهین یاره خولې نه مې ګډې وډې وځي سهار را سره یو سړی په باسو کیبل ورک دی که کیبل ورک کې څه بلا ده دا داسې شپې 12 بجو نه وروسته د بار ملکونو پروګرام کې شروع شو ما هلته کومه پاټۍ کې نو چې ستا څه خیال دی ما ته یو سړی راغی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب پاټۍ خو ډېرې جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلېده نو ورته دعوت ورکوه ما کومه پارټي وایي ټویدتې پارټي نو مالته ما ته جوړه هغه ټویدتې پارټۍ کې ښکاري په شرمونه شرم دی ټویدتې پارټي به زه درته ثابت هم کړم خبر کې ومه یو نکاح مې تړلو نو هغه هلک ته مې وایي چې امنت بالله ووایه پلار ماں تو وہی کہ یہ بچہ ہے امنت باللہ نہیں سمجھتا آپ خود پڑھ لیں ماں تو ماں اور تو وہی اچھا تو یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا لا خزبن بھی عذب وزم کرنا جزا امنت باللہ میں غیر شکر معلوم دے وہی ټوله ګنټه مې لیټ کړي ټول بیا امنت بالله مې وویله په کلمه مې وویله بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم وله ورکړو چې دې نه پس به زه لمونځ نه قضا کوم هغې نه پس مې ورته نکاح وکړه پلار اوس هم ماته یادوي چې دا تا څه ویلي وو زما د زوی په مرخه ده که نه چې ښځه به هم بیا زه پوهېږم چې امنت بالله زه وویم اوس ملا مجلس کې ناست و نکاح یې تړلو نه جنه دې قبوله کړه داسې مبارک شه ما ورته ویلې کابل ستا دا زه څه وکړم تل په ارام کښېنه خو د خر او د خرې نکاح وه نو په هغې کې اوس ته پکې نور څه ټکي راوباسې ورته مې وویل چې دا خره دې په کار ده هغه چې ما چې بوځی نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاحي دوی له جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسټۍ کې شادي حال یو شادي حال په ښار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په مړه کلا غوندې څه ده ښار کې ګنټهګر نه مخکې هلته شادي حال وای د اولیاو نکاحونه په شادي حال کې تړلی کېږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پېژنئ یعنی بنده دمخانه بنده دمخانه
نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو अब په یونیورسټۍ شادي حال کې روټۍ ورکړي نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د رامداس ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي بروا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي دا ستا ملک شو دا ستا وطن شو کوم کنجرتوب چې په باړونو ملکونو کې دی انګلینډ کې دی قسم په خدای دی چې د دوی ژمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی کیني تاسو به کتلي وي خو الله دې نه ورکوي تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته ویلي دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روان په سکوټر باندې او ساده یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته وایي چې دا پلانې دی که نه او بیړه کې غرقش دا نه دی توړه چادري وه او سلطلو د ښځو کې 3 قسمه دي که نه 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګورئ نو عزیزانو زمونږ د ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته دا خو هسې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي زمانې تهذیب څه دی ډنګي دي چمچي دي کرنج کرنج پلیټونه دي مړه هغه ښوروا دومره نه دي څومره پلیټونه پراته خیال هم راغی ډونګي دي او چینک لی ټوپۍ ورپسې کوي خدای مرک کچې ورک شي چینک لی ټوپۍ ورپسې کوي دا تکلفات چې ډېر شو حقیقت او روح د اسلام چې دی د قوم نه ووته روټۍ ده تیاره شوه تالي کې راواچوه او ماته کوه نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به ملا چې چېرته دوی سره پېښ شي په روټۍ کې زه خو روټۍ مې ماته کړه په دې یونیورسټۍ کې ما ته وایي دا څه کې ما پکې لاس نور هم داسې وایي دا څه کې چې مونږ ته سپک ګوري دی وایي دا بد تهذیبه دی دا شریفان نه دي زمونږ ملک شرافت څه ته وایي په دې پوهېږئ زمونږ ملک شرافت دې ته وایي چې تمام کرتوتونه یې د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار که زه په دې مطمئن شم چې په ټول کال کې 10 ورځې دخل الجنة هلکه که په 10 ورځې او 4-5 څپېړې والو باندې جنتي نو موږ خدای وایي چې ټول کالم بېړه غړکه چاک په لمونځونو کولو باندې خلاصه زه کوم دا ثابت دی بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعو حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعو د ملیانو د غټانو هم خوښ دی په دې مې پوهېږي د شیعو ملا جنت نه دی خوښ نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب ما له ثابته کړه چې دې کې جنت دی ما مطمئن کا ته کمیس وباسې زه ورسره پرتوګل وباسم خو تاسو پېژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي چې لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پېژندلی دی یو بادشاه خر یې مړ شو نو ژړلې بادشاه ورته ویل ولې ژاړې ویل خر مې مړ شو
ول دوه خرونه ولا ورکوي، دوه خرونه یې ورکړه. بیا هم سړي ژړل، ول اوس ولې ژاړې؟ دوه خرونه هم درکړه کره خوار شي. ول زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلي چې د یارې به یې څومره ټیزونه اچولي. ما تاسو لیدلي یوه پرېږدو پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه، داسې پیسه یې نیولې وه. نو چې داسې لاس کړو نو پیسه خولې وه. نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي. نو ورته وایي چې پیسې لرو تا جوړې. فریدین پکې ناست دي تاسو کې ښه. پیسې لرو تا جوړې خله چې سونډې ورکړم او تا چاله ور نه کړم. خبره د پیسو ده. ته پوه شو په خبره؟ د دولت ته نه د ایمان ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده او نه د خدای ده او نه د رسول. سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو، تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی. بارامي یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې که د چا خادي به و او که نه و دی به ګډېدو. که د چا به زوی شوی او که نه و ده به ډولکې هغه ګوشت. دا هغه بې غیرته قوم دی، هغه د سور بچی دي، هغه د سور بچی. شنې چای پې اوسکا او تورې چای پې اوسکا. خان به په بنګله کې پروت یو په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي. ګډېږي که نه ګډېږي؟ خان نواب ارباب سرمایهدار په کور کې پروتي دی ورته ګډېږي. د هغه ښځه په کور کې ریګمال ځان ته مګلی او زمونږ ښځې لس بڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی دپاره نیسي که نیسي. د هر یو سړي په ښځه دغه وخت کې لس سړي ختلي. دا هغه طلق د سور بچو ته ته جلسې خدای ستا ډېري. یو ملا راغلی او دکان ته ما ته وایي چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه. جینۍ څوک؟ وایي نی خدای مرکه یریږئ یریږئ. څوک؟ وی چې د ویړ کې ډېر بد مایه اپریدی و. هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی و. وی چې د ویړ کې ډېر بد مایه مال ولې؟ وی چې خو چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې د زړه خوشحال خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کومه زما په زړه کې ده او د پاکستان د کلرک نه واله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني ادم نه مښکاري. زه به د سپي بچی چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباہ سے بجلیگر شاید بجلیگر چی فرید دا لغاری دیتی ده صدارت لکوس کا ده با چشی بیا چشی بی تارا منگا ده دغا دغوی اکو بکو سر سندکو غامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ورطناست درخانه سر غلاول لی توتی ورطا تارل لی توتی پو بوٹک الیسران دبنای ده اسپنی گولای بیت شش دا بینظیره دی وزیر اعظمای نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک ورته وګوري. یو څو ځوړن کم که ما نه چا د غلا نوم واغستو، ما نه چا د قتل نوم واغستو، نن ستا ټول ملک زناکار دی. ټول ملک وایي په ایمان ټول ملک د زنا ډیپو دی. نن ستا ټول ملک د لیواکټ ډیپو دی. په دا میوزک سنټرو کې د شپې څکي دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی که نه دی؟ یو میوزک سنټر والا به ژوندی پرې نه ده. مردارو مې د شپې بلو پرنټ یې پکې چلی که نه؟ ته غم جاړې د شیا
شیعه په هغه خړ سیلاب یوړی شه چې بلتی نه ته د شیعه غم جاړې ستا آینده نسل دم شو کنجر شو تباه شو غرق شو دومره هلکان ستاسو ټوله ورځ د مور خښکک خرڅوي او ویډیو ګیم له پیسې پیدا کوي کوي که نه کوي د لسم او د 11 هلکان د مور خښتک خرڅوي او بل یک دپاره پیسې پیدا کوي بیا د 10 او د 8 هلکان د مور خښتک خرڅوي او د شپې د بلو پیج دپاره 30 او 40 روپۍ پیدا کوي نن ستا آینده نسل تباه شو بیړه یې غرقه شوه نور غرقېږي لګیا دي ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول دمان په ویډیو ګیم کې خوشحالېږئ ورته زه له چې راشي بچیه چېرته دی دلال ورته ودرېږي اوس ذلیله رضیه ته ورته خوشحالېږي چې ستا زوی ویډیو ګیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو به راته وشئ دا خو چې آډر وکړم چې بلیټ کې کوم هلک وګورئ دې غوږونو ته یې لختې ونیسئ چې دا غوږونه یې دومره دومره وپړسېږي ته وګوره چې ته مانه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دی خو وګورئ مومندو ته یو دغه تللی و دا نداب پیژنئ بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالي کوي یا خو دا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خو دا دی ویلې بجاؤ بجاؤ هغه ویلے بھائی میں پہن جاؤں کہ توشک لیس لے آؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر که شدا پسې بلا واوړېده اپار رازوړن کو اعلان دینا شورو شا ډنډت ټنګه 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 نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به درکېږي نو که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې 3 تیزا اچوئ ورسره کوي نو دا لږ غټ یې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سنټ کې شریعت بل جوړ 50 نقطې دي غل دلاز غوث شي کنه په اسمبلی کې 250 ممبران دي 15 پکې ملایان دي مولا به आवाज کې 15 برا پاسي چې جی لاس کې غوث 215 برا پاسي چې نه دی وسی دا یو شی نه دی وسی یو کال بدا باسوش ودشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرقه شي مسترد به شي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سمسار شي که نه ملیان بویاو جي شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروئ غریب سکن ټو سکن there is no sin کالجیانو پکې شته سکن ټو سکن there is no sin خیال دی که نه شو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت و ویل دا ولې دا دې د تره زوی دی ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې
شو شي خیر دی مونږ به چلم راځي که نه دا اسقاط دایره م لیدلې ده همره کې کېدي لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض ولا واجب ولا سنت ولا مستحب ولا منظوراتو بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شوي په ذمه د حد حاضر متوفا د حین تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایږي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې وردنې فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې رب لفاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه چپ چې پاڅېدمه ویل ولې ما خو تا ما ته راوبخلو بس خبره خلاصه شوه ویل کېنه مانا دا هیله ده مال والله کې کېنم بس الان دې غوټه قرآن منډې چې ما مخکې منې کوي را پسې را منډې شیخ وګوره شیخ وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره جاکر ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه چې مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما خبره پوهېږي مجتهد صاحب مجتهد صاحب دا ډول هغه پټکې د ګډو یې په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډو یې په سر کېنولی دی هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځم طلاق بچی دی نو لمونځ کړی نه اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه ته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي دا هیله ده که دا ځوکه ده دا هیله ده هیله خو به هغه چا لکې چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه ورکوي کېدی شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مر په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز وشو چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی زه پرې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل ونه اوس چې مونږ پرې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هېڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړی سنت طریقہ هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ټیک شو نن سره سړي دلته وګوره ښځه به دې کېني هلک میندې خویندې راغلي ښه غواړم څه به غواړې اته سیاره نکلي دي دوه دړی د خاورو تېل او دومره ده او راوړی بیا څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب شیخ دا شیخان راغل مرداره دي تاسو پوهېدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریجې او دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې درکړې ده ستا خدای قربان کړه ستا خدای بیړي غرکه که خدای دپاره مې ورکړې ده په درې منه وریجې او دوه ټیمه غوړي پرې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لونه واده کړي دوه لونه دا به مو واورئ ستاسو دې طرف ماته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لونه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا هم د بوټونه والا تر ضیاءالحق پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تکاله کوي ٹھیک شو ګیره تکاله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تکاله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پیلي جومات کې هم چېرته په ټوپو کې داخله شوي نو ګیره تکاله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم تلویزیون ولیدو ګیره تکاله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه نو ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شي تاسو خیال راغی عرض مې دا و چا ورځ رانه چا وویل ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تا نیسي ولې نه مال زه بد نه یم خدایم بې خو باسه نصیحت ورته کوم
نصیحت ورته کو. او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی. قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم، یو کال د شب قدر کلا کې قید کړی وم، جنازه مې وکړه. ایوب خان نیولی وم، تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، پلارو یې لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد. ایوب خان هغه سړی و چې هغوی قوانین یې جوړ کړي، ملیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي. دا قانون ایوب خان جوړ کړی. مرخون دلا دا دی چې موږ سپین ږیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور دې وران شه طلاقي مې کړې، دا ټول سړی والله که یو هم پرېږدی ټولې طلاقولې. دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي. الله دې غلام غوث هزاروي او مفتي محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي، ورسره ونښته، علما ورسره ونښته، علي قوانین یې ولا تس نس. ستا په ملک کې نن چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي، دا د مولانا یوسف بنوري، مولانا غلام غوث هزاروي، عطا الله شاه بخاري، شاه انور شاه کشمیري، مفتي محمود برکت دی. ولاد خبره پوهېږئ؟ دا د هغوی برکت دی چې نن قادیانیت نوم څوک الټي ولا ورځي. نو قیوم خان نیولی وم، یو کال قید. ایوب خان بیا ونیوم، د پېښور جیل کې اچولی وم، خدای مړ کو، جنازه مې وکړه. صدر یحیی نیولی وم په ماشاءالله کې چې پیش یې کړمه، 4,000 روپۍ جرم کړم، په جیل کې اچولی وم، لاړم مردار شو، جنازه مې وکړه. ورپسې بوټو خان ونیومه، د پېښور په جیل کې هم بیا ریپور جیل ته واستولم، ګورنر راپسې ټلیفون وکړ چې ته وځه، مال والله قید وځه. ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې او مال یې راوځي، مزې کوم، بانګونه وایم، منځونه کوم. وروره زمونږ نور څه کار دی؟ بار نه جیل ښه دی، په ارام پکې ناست یم، بار خو څوک پرېږدي نه، خو کله چېرته چغې وه او کله چېرته. بوټو خان 3 میاشتې دا ریپور په جیل کې وم چې ټولې را پرېښو، ورسره زه هم رالم، ما چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاس غوږ کې دی. ضیاءالحق هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي. راشه ډوني صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي؟ د دې ملک ابتدا حکمرانم مسلم لیگ او اوس بیا د مسلم لیگ په لاس کې راغلی دی. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نجلی پاکستان، نجلی پاکستان څه ته وایي؟ نظریه پاکستان خو لا اله الا الله وکړه. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لئ، بیا یو خبره دوی کوي. تاسو څه کمقل خلک یئ، په ډبې نه یئ، خو چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخ خېجئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي، ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي، صاحبه مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 الله. خدای دې کور وران که چې وران دي شي، خو په ارام کښېنه که نه چېرته. یو سړي ما ته وایي ارامي غوندې و ښار کې، ما ته وایي چې ته چرګان ګډان نه ته دومره غټ ولې؟ ما خدای ته پته وه، خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي. نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې وهلې، نو په ټکي به مې ساه وتړوه. والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان، که چېرته کارلیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی. غټه غوښه او ټیپر او ګازر هم خوراک دی. اوس بله خبره ده چې افریدین غوړ شوي دي، خاندي په موله ملا ما ملا ما ملا ما ملا په محلې چې په مولا باندې خرم په کونه کې وال هغې نه باندې چکم ملا ما ملا نه پټې ملا پټې دا ده چرسو ده تیمور ده هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې کتلی زما وخت راشي زه به تا زوړند کړم، تا نه به زه سرمن وباسم، سرمن دې وختې پاس به دې زوړندوم. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یئ چېرته؟ خامخا راشئ، خامخا راشئ. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سحر ټایم کې کوچی بازار ته راشئ، فتحخانې کوچی بازار ته.
قسم راو میخه پکې شته، هر قسم امبرسړی میخه شته، ترکۍ میخه شته، پنجابی غوا شته او اټکی خرم پکې شته. خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادر په سر یې هم سنبی سنبی کېږي چې زنګ جینل شرمېدلي قومه. تاسو خو هغه قوم وئ، تاسو هغه قوم وئ چې ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو، نه وئ داسې؟ نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شو؟ والله که نن ته دلته د جوارۍ پړ کوې، د وي سی آر سینما چلی، د ټي وي سینما چلی، شراب خرڅی، په خدای قسم چې د پیسو دپاره وخت راغی په دې جمرود کې به وګورې بلخانې به جوړي او ښځې به پکې چلیږي. پښتو چېرته ده؟ نو جارې مو څوک؟ امیر المؤمنین خو ډېر لوی سړی تحصیلدار صاحب ته به داسې و چې تحصیلدار صاحب لږ دې له راشه وبه هلته خو چې بار لوی تیسمار خان یې چې هلته لاړ شئ صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مو مور پلار یې قربان دې شم ته دې مو مور پلار که زموږ مور شي خو ټیک ده پلار خو زموږ نه دی راوړی قربان دې دا قربان دې شم دې ولې ووایي او ته دې مو مور پلار دې ولې ووایي تو یا به دړی چینی یا به دوه تیاری هغه به اخلي په خپلو پیسو خو چک به دی ادا کوي داسې ده که نه ده وبه ویې داسې چې دې له راشه وبه ویې او که دې ووایي نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې ټوپ یې خلاصوي او چې چاکو ورته داسې وکړي او یا چې ورته د حوالات ووایي نه 415 مني ننواتې مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پاره چې څه یې مانا خو درکا زړه مې وځي زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روانې دي زما دې په خدای قسم وي که دا د دې طرف تیاره در باندې راله زه خو ملنګ یم زیات نه زیات مړ به شمه زه خو غریب ما زیات نه زیات مړ به شمه غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجارما پزان نجارم نخپل کټو بستر جاړما کجارم ستادا نازکا خزا جاړم چې دا تمرا پناز دې ساتلې د دا غریب بچر تا منډه وي زخپلې لوړه نه جاړما زما لوړه غریب سره عادت دي لوګي سره عادت دي کچکور کې اوسېدو سره عادت دي زستاسو د انګلینډ او د امریکې MRC پی لوڼه جاړم زما عزیزانو عرض مې دا و چې ځان نه جاړم زستاسو بنګلې جاړم ستاسو هغه غسل خانې جاړم چې کومه یو غسل خانه په 1 لاکھ روپۍ جوړه ده د غلو زیم جاړم د غلو زیم جاړم چې داسې پاک ځای به بیا چرته وي چې ته به پکې غل کې هغه دې جاړم او بدبخته زه خو دا ملک جاړم زه خو د ملک بقا غواړم زه د ملک سالمیت غواړم
چې ملک وو زب پکې همدغه ملنګ او درویش د زمانې ما تب همدغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپې مزید هم تاسو کوئ ما د پاره مزید نشته دا به تاسو له تقاریر کیسټ باندې لوړی بربنډې ګرځي دا چوبرې وینې خو یې که نه دا یرلی ګډې چې په دې سرکونه اوړي او راوړي یرلی ګډې دي ګډې د دې خاوندانو شریفه نوم شریفه خلق په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خلق سړی وانه چي او یې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرانې که د خرې ته به شرمېدلو چې خراب بار په پټو کې پرېږدي او سهار له ګیلې کوي چې د هلکه یا خرونه ورانې ولې کړې نو د خرونه څه ورانې دی ورانه خو ستا چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ کې کړه کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم ښځې مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړی په درېیم ورځ به جشن تښتېدی که نه دا سینماګانې به ستا په ملک کې ولې وی که ته نه ورتلی ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب دی یو څه که ته نه ورتلی سینما به ولې خلکو په شپېته لکه روپۍ اخیستې د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅېدی که ته نه ورتلی ګناه خو ستا ده که نه دې خوا وګورئ جدو دې بند کړي که نه دا به خامخا جوړېدی ستا د ایمان امتحان به څنګه کېږي چې ګناه نه وی ټول هم نیکي نیکي وی نو ستا د ایمان امتحان به څنګه وی په دې خبره پوهېږئ که هسې د ماکو غوندې سرونه خوځوئ ستا د ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وی پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناستم یو زړه ښځه راغله نو سر مړی ډېر تور کړی و او بنګړي منګړي مچولي پیتې میتې په پوزه کړی وې نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډای راځه دننه کښېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کښېنه دی ویل دا دی بچیه زه څه بوډای یاست او ټوله داسې ګونجې پنجې وه خو ویښته یې ټول کړي هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی ویل وجینه یې دننه راځه کښېنه ویل ښه ځواني کټی شي بیا دننه راغله ما اړکې راغله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ونه کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږ زړې ډېر رنګونه ولګوي راولګوي خو هغه ځوانېږي نه خو سړی د ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کړي یا برېتې تورې کړي یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه که دا د خدای کار دی چې توره توره به وي او چې سپینه سپینه به وي نن ستا په ملک کې تاسو دغې نه پاتې یې تاسو خیمه دا جومات کې چې ناست
جی روجه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه سارا روان یم یعنې ځینې اتوار ما چې روجه د مور صحیح وه مور د کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه نو تاسو دغې راته روجه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح سهار یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره زه ډچومه ته څه ته بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو روجه وخوړی شوې روجه وخوړی ټول اسلام دې وخوړو پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شوه روجه وخوړی شو په یو ښار کې په دې بالا ماړی کې چې درې ځایه کې روجه او فوجه یې ټیک ده تاله خبر در ورسېدو روجه دې ونیوه ما له نه دی رارسېدلی ما نه دی ما له کله خبر راغی ما روجه ونیوه خبره خلاصه روجه وخوړی شو روجه وخوړی شو دا ډرامې به یې صاحبه 29 ورځې روجه د چا صحیح وه روجه ټولو ستاسو کپړې خوړې دي 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل دېرشم باندې به د اووم اسمان نه میاشت راوباسي بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکي به درنه وباسم که محمد خان صاحب جومات کې مې ګیرې والا ګواه ولیدو ګیرې والا ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي 4 ګنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یا هم د جمعې په شپه لیدلې ده یا هم د خالي په شپه لیدلې یا هم نن چېرته ولیده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیرې والا هم پیدا شي شیخان هم پیدا شي تبلیغیان هم پیدا شي امامان هم را پیدا شي جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدلې ګیرې به درنه وباسي نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بلا ده راشي هلته کلمې تېرې کوي 4 ګنټې زمونږ ډک پړک وچو جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالي په شپه لیدلې ده یو سپېره په او د اختر ګوۍ له څومره به پیدا شي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اغوستي دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي مال پرېږدم دې نه مال کو کې ورته ویل په ټلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاسا تاسو خبر هم یې ماله برامنډه کې جاله مولانا صاحب دا کار داسې شي ماله را نه شي ظاهري ممبرانو د ټټو زامنو پسې ګرځئ کونسلر لم ووټ ورکړی هغه پسې ځئ که صوبایي ممبر لم ورکړی ورپسې ځئ د غولو ګروډې جوړ کړئ او په سرونه یې ورته واړوئ بېغیرته څه ایمان ځان کې پیدا کړئ په سوټو یې ولئ د غولو په رولو یې ولئ زما کور به پرېوځي والله چې زه د دې ښځې م پرېږدم شرم وکئ حیا وکئ لږ غیرت وکئ څوک درته راشي زما هرله نه د خرې رورې خو چې خر درته خوله وړپئ بس ته ورته متیازې را پرېږدي دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولي او دوی چې کیني نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ غوندې شریفان تا شریف یې دله ښځه دې ډم بوی کړه او ته شریف یې پرېږدم یې نه خو ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډیوري پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه بې حیا دي قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي دا زنتلا کې چې ښځه هم وخاندي خو بېړه دې کړ او دوی سره چې په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې وې د هلکانو وچېړلې ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله
ټیر سړی وانه چې او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرانې که دې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې هغه بار په پټو کې پرېږدي او سهار له ګیلې کوي چې د هلکه یا خرونه ورانې ولې کړې نو د خرونه څه ورانې ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا اغستی وی زما په دې مخ کې کړی که داسې نه ده که دکاندار ویلی چې زه نه ورځم په دې پلیت ځای کې زه نه دکان لګوم ما ویلی چې زه نه ورځم زوی مې ویلی وی چې زه نه ورځم ښځې مې ویلی وی چې زه نه ورځم لور مې ویلی وی چې زه نه ورځم ټولې علاقې اتفاق باندې